الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تپوس کړی دی چې زمونږ به د پښتنو کې دا یو عادت دی چې کله دوی د نظر شي او د دې د چا متعلق شک وي چې د فلانی زه د نظر کړی ما، نو بیا وایي چې د دې فلانی د خولې لاړې به راواخلې او دا څوک چې د نظر کړی دا به په خپل جسم ولګوي نو د د نظر به ختم شي. نو آیا د دې خبرې څه حقیقت شته د شریعت په نظر کې او که نه؟ دا ابو داود شریف روایت دی عن عائشة رضی الله عنها قالت كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمای چې په هغه دور کې به څوک د نظر شو نو چا چې به د نظر کړو هغه ته به حکم وکړی شو چې ته اودس وکا او د اعضاونه چې کم د اودس اوبه به جدا شوې نو دا به په یو لوښي کې جمع کړي، په دکا استعمال شده اوبو باندې به کم سړی چې د نظر شو هغه به پې غسل وکړو نو بدی سره به د هغه سړي نظر چې پې کم لګېدلو هغه نظر اثر به ختم شو. نو دا قسم طریقه چې کم به د حدیث مبارک کې بیان شوه دا مؤثره ده د حضرت عائشې رضی الله عنها په دور کې په روایت سره ثابته شوه. پاتې شو دا د پښتنو چې دا کم طریقه کار په سوال کې ذکر شو نو د شریعت په نظر کې د دې اس قسم څه حیثیت نشته، څه دلیل پې نشته. نو کو یو انسان د نظر شي نو دغه طریقه پکار ده چې هغه چا د نظر کړی دی د هغه د جسم سره چې کمې اوبه ولګي د اودس دپاره استعمال شده اکه اوبه باندې به دا انسان غسل وکړي نو انشاءالله د نظر چې کم هغه اثر به د باندې دی هغه اثر به الله رب العزت ختم کړي. والسلام.